نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. چې انسان د یو زنانه سره نکاح کول غواړي نو آی دا د نکاح کول نو مخکې دا زنانه لیدلی شي او که نشي لیدلی نو دې مبارک کې په ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 334 باندې امام ترمذی رحمه الله یو حدیث ذکر کوي چې حضرت مغیره بن شعبہ رضی الله تعالی عنہ هغه یو زنانه د کوم د نکاح پیغام راولېګو انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. حضرت مغیره بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یو زنانه د نکاح پیغام ولېګو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ته دې زنانه ته وګوره دا وینا دا ډیره لایق ده او مناسبه ده چې تاسو مینس کې مینه محبت واچول شي. څه مقصد چې یو نظر نیم دغه زنانه لیدل پکار دی کستا خوښ شي او دغه ته خوښ شي نو آینده چې تاسو څومره ژوندۍ تیریږي تاسو به خوشاله او کچری تعالی څوک په زور باندې او جنیو کی یا د یو جنې خاون نه خوښ او خلکو له په زور باندې چې کوم د هغه خاون وکي نو بیا په معاشره کې صحیح په هغه زنانه باندې ظلمي په هغې باندې زیاتې هغې سره وهل ټکولي او بیا به خبره طلاق ته لاړ شي یا که د زنانه یو خاوند نه دی خوښ نو هغه زنانه بیا د یو چا د بل چا چې کوم نه وتښتي. ولي مونږ په حدیث عمل نه کوو، مونږ د حدیث نه خلاف روان یو. ما ته چا دا خبره وکړه په معاشره کې خلک دا عیب ګڼي، خلکو ته ناشنا ښکاري چې د نکاح نه مخکې ته یو جنۍ چې کوم دی نه، دا خبره غلطه ده. ولی مونږ د ځان په بدعاتو باندې بد نه ښکاري، مونږ د ځان پر رسوماتو پر رواجونو باندې بد نه ښکاري، همونږ د ځان د شریعت په مسلې باندې د قرآن او د حدیث په مسله باندې په عمل کولو باندې بد ښکاري. نو محترم مداسي نه ده چې نبی اسلام یو خبره کړله په دې کې زموږ سره لپاره خیر دی، هغه خیر نه ډکه ده او په دې باندې عمل نه کول هغه د نقصان نه ډک دي. نو محترمو دا حکم عام کول غواړي، په دې باندې عمل پکار دی، په دې کې شرم نشته دی او په دې کې عیب نشته دی. ولی چې شریعت مو ته د خبر اجازه راکو په هغه کې شرم د کم ځای نه راغی، په هغه کې عیب د کم ځای نه راغی او په هغه کې چې کم د نقصان د کم ځای نه راغی. الله رب عزت مولا په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ.